زما زړه ته راتېرو کم کویو زلمیانو دا دې د خپلې وعدې سره سم نن د دوشنبې ورځ ده ستاسو سره هم د زړه خواړه لرو نه خواړه معنا سړی خوري مګر داسې نه ده د زړه خواله لرو یعنې په دې خپرونه کې په دې ناسته کې په دې مجلس کې به موږ تاسو ته نکلونه او کیسې کوو بیا به ستاسو څخه پوښتنه کوو نو خدای دې وکړي چې په دې خپرونه کې په دې مجلس کې همیشه زموږ سره پاتې شئ موږ دا د ځان سره یو ټینګ عزم کړی دی چې د خپلو خپرونو یا مجلسونو په لړ کې به خپل کمکي ځوانان هم نه هیروو یعنی د تاریخ ادبیاتو اسلام پوهنې عباداتو او فلسفي څیړنو په ترڅ کې به د خپلو کمکي ځوانانو غوښتنې هم نه هیروو هغوی به هم د خپل ځان سره ساتو او نن د خپلې وعدې سره د دوشنبې ورځ ده انشاءالله هره دوشنبې به ستاسې سره د نکلونو او کیسو خپرونې مجلسونه لرو او پوهیږئ چې د دوشنبې ورځ کومه ورځ ده دوشنبې ورځ زموږ په اسلامي دنیا کې یا زموږ په اسلامي نظرونو کې ډېره معتبره لوړه او د درجې ورځ او یعنی ډېره مبارکه ورځ ده ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ خوږ نبی هغه څوک چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې د عدالت او علم څراغ ولګاوه نو په همدې ورځ باندې پیدا شوی دی او په همدې ورځ باندې رحلت کړی دی نو موږ دا ورځ ځکه غوره کړل چې ځوانان او ماشومان پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډیر ګران وه د خپل ژوند نږدې درې برخې د ماشومانو سره یا د کمکي ځوانانو سره د خبرو کولو او د علمي درسونو د زده کولو او د هغوی سره د مشغله په لاره کې تیر کړل څو راتلونکي نسلونه یې د علم او ادب په تګلاره باندې لوی سي نو موږ دغه دوشنبې ورځ په دې باندې غوره کړل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کړنلارو یاد مو ساتلی وي نو د خبرو څه به تېر سو رابه سو خامخا به ستاسو سره نن یوه داسې یو کیسه را شریکه کړو چې تاسې به موږ ته جوابونه راکوئ خو خیر که مو جوابونه رانه کړه نو بیا به موږ په اخره کې تاسې ته لنډ نکلونه درکو نکل نو خو په دې معنا باندې دی چې په دا مکتب کې کله داخل سئ د خیره سره او په مکتب کې د درس زده کړه شروع کړئ نو بیا د کال او د نیمې کال یا د یوه 3 میاشتني یا 4 میاشتني تدریس یا درس په ختمېدلو سره نو بیا ستاسو څخه پوښتنې کوي معلمین نو دې ته امتحان وایي نو موږ ورته ازموینه وایو په پښتو کې خو په دغه ازموینه کې ځینې هلکان
بیا چې نیوي زده د خپلو انډیوالانو څخه پټې پوښتنې کوي او یا هم شاوخوا دورې ګوري که یو څه د چا څخه په سترګو ولیدل نو بیا هغه نوشته کوي. دې ته نقل وایي. خو موږ نقل د خپل دود او رواج په کلتور کې نقل وایو و هغه کیسو ته چې پخوا ټیپ نه و، تلویزیون نه و، رادیو نه و، نو خلکو به څه کوله؟ د جمعې په شپه به خلکو بانډار کاوه. نو دا به بانډارونه به په کوم ځای کې و؟ زه نو څه خبر یم، یا په خبر یم، زموږ د ژوند کیسه ده. نو دا به په کوټو یا حجرو کې یا په میلمستیاو په خونو کې یا په هغه ځایونو کې چې به ځوانان سره راټول سول، نو یو نکلچی به و، یو سړي چې به ډېر نکلونه زده وه هغه ته به نکلچی وایه. نو هغه به دا نکلونه شروع کړل. نو کله به په کوټو کې چې ژمی و دا کار یا دا نکلونه په ژمي کې ډېر کېدل، ځکه د ژمي شپې اوږدې وې. څوک په خونو کې په صندلیو کې ناست و یا به څنګ بیا اچولی و ځوانانو هلکانو، او یا زموږ غټانو مثلا چې په ښه و بد ډېر ښه پوهېدو نو دا به بیا په کوټو کې ناست و، یا میلمانه سره د میلمنو سره به ځوانان ناست و. نو په نغرۍ باندې نغرۍ نو هغه ځای و چې په ژمي به اور پکښې کې بل کوي، نو بالا به ورته راټول سوه، ډوډۍ چې به یې وخوړه نو راسې اوس نو کیسې وکړو. نو دا غټانو به بیا د ادم خان و درخانیو مثلا مومن خان و شیرینو او ګل عباس یا ملا عباس یا ګل بشره او نور کیسې کولې. بیا بیا پکښې کې ځینې غزلې هم ویلې چې هغه د هغه وخت د غټانو په اصطلاح یا د نکلونو دوران و. نو ماشومانو ته به هم موږ همداسې کیسې کوو، همداسې کیسې به ورته جوړوو، څو بیا وروسته یو پوښتنې هم ځینې وکړو. نو راسئ چې ستاسې سره نن یو ډېره خوږه کیسه شریکه کړم. هغه خوږه کیسه به داسې وي چې دا لوی اختر را نږدې دی، څنګه ټوله د اختر دپاره کالي څه کوي؟ کالي جوړوي یا کالي رغوي، څو په خوشحالۍ سره یې دا 2-3 ورځې واغوندي. خو تاسې به پام کوئ چې په دا اختر په 3 ورځو کې ډېره معنا څه، یعنی ډېر هرې خواته لغتې ونه وهي. په خاورو کې بازیونه کې دا خپل نوي کالي در څخه خراب نسي. ولې په دې باید پوه سو چې دغه 3 ورځې خوشحالۍ ولې کوي سړی. دا به بیا بله ورځ کیسه درته وکړو، خو دومره به بیا ووایو چې دغه د 3 ورځو خوشحالۍ په کیسه کې به موږ کم کارونه کوو. نو راسئ ستاسې سره به نن یو لنډه کیسه شریکه کړو. زه به دا خپلې عینکې واغوندم، نو زه بابا او خپلو ځوانانو ته کیسې کوي، نکلونه کوي. نو راسئ چې دا کیسه په ګډه سره واورو. ډېر کلونه مخکې 3 کسان سره یو ځای سول. غوښتل یې د پاک پروردګار عبادت وکړي، څو وکولی سي خپل ځانونه د یو پرهیزګاره بندګانو د جملې څخه وشمیري. په همدې غرض 3 واړه د ښار د وتلو په مبنا باندې په تصمیم نیولو سره بریالي سول. خپلې جامې یې کټ کړې، د سفر موزې یې په پښو کړې او خپلې راټولې سوې پیسې یې د یوې سپکې بسترې یعنې بړستن، بالښت او کورپچې سره
ټینګې وتړلې. د خپلو دوستانو سره یې د خدای پاماني وکړه او مخ پر قبله باندې خپل سفر شروع کړ. دا نو څنګه کیسه وه؟ یعنې درې انسانان وه چې د خپل کاروبار د ښه پیدا جوړولو دپاره یې بستره سره راټوله کړه او مخ پر قبله ووتل. دا زموږ یو عنعنه ده، یو رواج دی او د اسلامي کړنلارې څخه یوه ډېره ښه غوره تګلاره ده چې اول سړی مسافر کیږي یا په سفر وځي نو مخ پر قبله د خپله کوره څخه ووځي. بیا که څو قدمه یې واخیستل کې بیا لاره نه وه یا پر هغه لاره نه تلي، بیا بېرته خپل مخ راګرځي. نو ډېرې شپې او ورځې مزلونه ووهل تر څو چې په یوه دښته کې د شپې د تېرولو دپاره سره ډېره سول. د دوی دا عادت و چې د ورځې به یې منزل وهه، ولې د شپې به چېرته د خپلې ارامۍ او قرارۍ په غرض سره راغونډېدل او شپه به یې تېروله. سهار د لمانځه څخه وروسته به بیا په خپل سفر روانېدل. دا ځل یې شپه د پخوانیو شپو په شکل نه وه. په دې شپه کې یوه عجیبه پېښه وسول چې هیڅ یوه د دې واقعې یو تصویر هم په ذهن کې نه درلودی. هغه داسې وه: یو د دې درو کسانو څخه په نیمه شپه کې د خوبه راپورته سو څو د خپل خدای عبادت وکړي. که ګوري د لرې څخه د اور شولې ورته معلومې سوې، یعنې اور بلیږي. نوموړي چې هر څومره د ځانه سره سوچ وکړي، فکر یې وکړي چې دا به څوک وي، ورته ثابته نه سول یا په ذهن کې ورته ونه ګرځېدل چې دا به څوک وي. نو ځکه یې د معلومولو دپاره لاره ونیول، را رهي سو څو دغه اور ته خپل ځان ورسوي او معلومه کړي چې دا څوک دی. ځکه مخکې چې دوی مازدیګر دلته بېدېدل په دې ځای کې شاوخوا څوک نه وه، کلیو کرونده نه وه. نو د شپې بیده سول، خو په نیمه شپه کې دا کیسه داسې معلومه سوه. که چیرې هغوی هم د سفر کسان وي نو ورسره یو ځای به سي. نو په دې تکل باندې په دې عزم باندې رهي سو. قرار پټ دا دوه نور انډیوالان نو بیده دي، دی را روان سو په دې تکل باندې چې که چیرې هغه مسافر راغلی وي نو دا درې دي او هغوی به هم سره یو ځای سي. نو تر یوه دوه ښه دي، تر دوه درې، تر درې پنځه، تر پنځه لس په مسافرۍ کې چې هر څومره سره ډېری وي نو هغومره سفر هم اسانه وي هم ښه. او که دا حالت نه وي نو باید پوه سي چې په دې نیمه شپه او دښت بیابان کې دا خلک څوک دي او څه غواړي. را رهي سو، پس له څه ځنډه را ورسېدی د اور ځای ته. که ګوري چې یوه سپین سرې بوډا ښځه ناسته ده، ورسره درې یا څلور ماشومان ویده پراته دي او دې سپین سرې ښځې دیګ باندې کړی دي، لاندې اور بلیږي. مسافر سړي دا د ځانه سره فکر وکړي چې دا څنګه کیسه ده. نو کله چې ورته رانږدې سو پوښتنه یې ځینې وکړه: ای ادې، په دې نیمه شپه کې څه کوې؟ اوس دې په دې دیګ کې څه شی اچولی دي؟ سپین سرې ښځې چې خپل ټول یعنې هغه خپل حواس، هغه خپل هغه حالت چې یې درلودی د لاسه ورکړی و او د لوږې څخه ډېره په تنګه راغلې وه، داسې وویل: څه مو کوې وروره؟ ځه خپله لاره وهه. ته په دې شپه کې څه کوې؟ انسان یې که پیری؟ سړي په جواب کې ورته وویل: والله مورکې انسان یم، د عبادت دپاره راوتلی یم، قسمت ستا سره مخامخ کړم. خیر،
پس له سوال او جواب نه د سپین سرې ښځې قناعت حاصل سو چې دای هم یو انسان دی، پیری نه دی. نو ورته ویې ویل دا ماشومان زما لمسیان دي، الهي تقدیراتو زما زوی را څخه واخیست، یتیمان ما ته پاته سول، نور نو د خوړلو دپاره څه پاته نه سول. په کلي او کور کې هم چا را سره د غریبۍ له امله کومک ونه سو کړای. ما ماشومان را رهي کړه څو بل کلي یا ښار ته ځان ورسوو. مجبوري ده، بل هیڅ چاره نه لرو. څو شپې کېږي د لوږې څخه حرکت نسو کولای. دا ماشومان راته ژاړي او راڅخه یوه ګوله ډوډۍ غواړي. زما په وس کې بل څه نسته. د درواغو او تیر ویستلو په بمنا باندې دا دیګی ما په اور باندې ایښی دی او دننه په دې کې څو دانې ډبرې دي. ماشومان غولوم. ورته ویلي مې دي تاسې ته حلوا پخوم. ټول دا دي د ژړا او لوږې له امله ویده پراته دي. چېرته حلوا، چېرته خوراک. د مسافر په زړه کې دومره لوی رحم او مهربانۍ ځای ونیوی چې تر خپل هر څه ورتېر سو. یعنې بیرته خپله ډېرې ته راغی چې څه خوړ او پیسې درلودې هغه یې راواخیستلې او بیرته دې سپین سرې ښځې ته راغی او ټول یې ورته ورکړل. د خپل عزم او ارادې څخه یې هم صرف نظر وکړ، ځکه د ده دپاره د سفر ازغه هیڅ پاته نه سول. چې سهار سو دوو انډیوالانو ته یې هیڅ غږ هم ونه کړ. یوازې دومره یې ورته ویل چې زه نور سفر نسم کولی. ستاسې دې په مخه ښه سي. د خدای جل جلاله درته د کامیابه سفر غوښتنه کوم. او بیرته مخ په شا د کور خواته راوګرځېدی. په خپل روزګار او عبادت لګیا دی چې څه موده ده څه موده پس د ده دوه ملګري بیرته د سفر څخه په کامیابه ډول راورسېدل. ډېر خوشحاله وه او یو د بل یې مبارکي ورکولې. ده ته یې هم مبارکي وویل چې ستا عبادت هم خدای جل جلاله په خپل دربار کې قبول کړي او هر چې آواز راتلی چې ستا عبادت قبول دی. د دنیا د نورو ملکونو څخه چې خلک د عبادت دپاره راغلي وه ټولو ته دا عبادت د 7 کرتو عباداتو په شکل قبول سو. ستا دې بیا هم مبارک وي، ځکه الله پاک د اصلي پرهیزګارانو د جملې څخه وشمېرلې. دا خو نو یو نقل و. زما هم زړه پکښې کناری سو. تاسې چې دا نوي کالي واغوستل په اختر د خیره سره او په خوشحالۍ باندې مو یو د بله مبارکي ورکړې، د خپل مور پلار لاسونه مو مچ کړل، د خپلو مشرانو د اختر د مبارکۍ د ورکولو دپاره و هر کور ته ولاړاست او هر چا د خپل وس په اندازه څه ناڅه مبارکۍ درکړې او چا په مخ باندې ښکل کړاست او تاسې یې لاسونه ښکل کړل. نو تاسې په دې پوه سوئ
چې دا کالی یا دغه مبارکي یا دغه خبرې کول یا دغه خوشحالي په کوم غرض باندې ده؟ دا د کومې ورځې په ګټه کې دا کار کیږي؟ دغو نو خو نو تاسې هم پوهېږئ، زه هم پوهېږم چې دا د لوی اختر ورځ ده. لوی اختر، لوی اختر معنا د لویانو اختر نه، دا خو نو موږ وایو لویان، خو نو تاسې هم سئ د خیر سره. نو د دغه لوی اختر د ورځې په مناسبت تاسې او ټولو مسلمانانو نوي کالي واغوستل. خو د دې نوي کالیو د اغوستلو او د دې ورځې د لمانځلو سبب چې شي و، معنا د هغه مسلمانانو سره، د هغه کونډیانو او یتیمانو سره، د هغه بېوزلانو سره، د هغه مسافرو سره، د هغو غریبانو سره چې په خپل وس او توان کې څه نه لري، نو د قربانۍ د غوښو او د خپل ځان د نفقې څخه یوه برخه و دوی ته بخښلې او پر مهرباني کولې باندې دا ورځ جوړه ده. نو دا ورځ که چیرې زموږ د نیکه حضرت ابراهیم علیه السلام د زوی حضرت اسماعیل علیه السلام د قربانۍ د قبلېدلو په عوض کې الله تعالی جل جلاله د خپل مخلوق یعنی پسه را استول و حضرت ابراهیم علیه السلام ته په تحفه ورکړل، نو زموږ دپاره هم دغه لازمه ده چې په دې ورځ و خپلو ورونو، دوستانو، قریبانو، بېوزلانو، مسافرانو، بندیانو او غریبانو ته هم څه شی ورکړو. نو داسې نو نه چې دا ټوله دوې درې ورځې په خپله خوشحالۍ او په خپلو خېټو کې د میوو او کشمش نخودو د اچولو یا په جیبونو کې د پیسو د ساتلو یا په بازار کې د خرڅولو تګلاره ونیسو. نو دا ورځ د دوو ډېرو نیکمرغو کړنلارو څخه جوړه ده. اول د حضرت زموږ د نیکه حضرت ابراهیم علیه السلام د قربانۍ قبلېدل دي چې خدای تعالی د قربانۍ یعنی د حضرت اسماعیل علیه السلام د صدقه کولو په عوض کې د پسه په تحفه ورکړه، او دا دی زموږ مشرانو، زموږ یو ډېرو ښایسته سپېڅلو خلکو هم د دې ورځې د قربانۍ دپاره، د دې ورځې د اداینې دپاره، د دې ورځې د تحفې دپاره د شیطان په ویشتلو یعنی د خپلې نفقې څخه یو څه و مسلمانانو بېوزلانو ته ورکول دي. نو دا خو ما تاسو ته ټوله وویله، نو نن خو اوله ورځ و خیر دی، ټوله مې درته وویله، خو سوالونه داسې دي بیا په راتلونکي کیسو کې تاسو څه سوالونه کومه، پوښتنې کومه، هغه پوښتنې به تاسې ماته وایاست. د دې کیسې پوښتنې داسې دي که تاسې هم یو د بله سره پوښتنې کولې یو د بله چې کوم یو په تاسې کې لایق و، هغه به دا جوابونه درکوي
او هغه چې زده کړي دي هغه به تاسې ته وایي. نو دا عبادت په کوم نوم سره یادیږي؟ دا ورځ د هفتې د کومې ورځې سره مترادفه ده؟ په داسې عبادت کې څه ګټه ده؟ دا درې سواله که تاسې خپل مابینځو کې سره ولرئ نو په تاسې کې به اول نمره ته خامخا بیا زه یو بله تحفه ورکوم، یو بله تحفه به خامخا ورکوم. بیا هم درته وایم وایي شاباسۍ به درکوم. نو دا چې شاباسۍ څه شي دي؟ انشاءالله په راتلونکې بله خپرونه کې به سره وچغېږو. په خدای مو سپارم تر بلې دوشنبې پورې زما کمکي ځوانانو زموږ ستاسې برنامې او خپرونې به دوامداره وي انشاءالله. ما مه هېروئ او زه به هم تاسو ته نورې ښې کیسې کوم. السلام علیکم، په خدای مو سپارم.